خدای مونږ هغه یو یو سړی او تاشې کولو ډاکټر صاحب یې که نه چې پولیس والا چپ کرتے گئی ما نزل لري ورکېږي ورک شي په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دی تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته څه کار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړئ ولې جاړئ ولې مونږ ته هېڅ جړا نه راځي زه خپل زړه کې ښه مطمئن یم والله چې زما عمر زما دا آفتاب شرپاو ژوندی دی او دا بلور صاحب دیم ژوندي دي ما پسې راله چې ستا مقابله کې سړی نه ودرو ته به انا پوز ممبر کېږي د قومي اسمبلی مال که به ودرېدم نو د سړي زوی به نه یم زه د دې قوم ممبري نه کوم وی چې ولې مال ما خوب لیدلی چې ښځې لاندې به کېنم تاسو ټول هلکانو کې به وی که نه پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر پاکستان کا تقدیر بے نظیر بے نظیر یہ بم که نه به وي دا کنجرانو به وي که نه به وي مال ما خوب لیدلی دی چې سرې شونډې نری غاړې لاندې به کېنم ما 40 کاله ښځو پسې ډرامې کړي دي اوس به زه د ښځې لاندې ناست یم والله کې ودرېږم ټیک شو بیا را پسې 90 کې راله چې ستا مقابله کې مونږ سړی نه ودرو مال که به ودرېدم د سړي زوی به نه مولانا فضل الرحمن وایي سیټ خرابې مال خدای دې په تندر دا سیټونه ولګي په تندر نه ودرېږم ویل ولې مال ما خوب لیدلی دی چې د ابټاباد هجړه لاندې به ناست یم همغه و که نه زه به زوړم وی اوسه پورې په ممبرو او وزارتونو کې او الله دې زما هغه اومه پیړۍ د دې قوم د ممبرۍ او د وزارت نه ساتي الله دې داسې څوک نه شرموي لکه دا تېر شوي وزیران چې وشرمېد اوس بیا مور راغلې ده په مړو ګرځي چې چېرته مړی خو نه دی شوی چې دوا ورته کړو مونږ څه کوو چې چا مړو لځو ماله چې څوک وایي دا پلانې مړو خامخا ورشه مال مړ شو نو خلاص خخوی مړی ژوندی نه کې مال نه مال زه خو یم چې ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا ما په ډیران سپو تو غورځوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا ازمکه بم چې زه ورشم ازمکه به مو وایي چې دا څه پلیت راغلی دی زه په ډیران د غورځولو قابل یم چې سپي مې وخوري ایو بزرگ وی بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی بزمی چو سجده کردم ز زمین دا برآمد که مرا خراب کردی تو بسجده ریائی زدی پلی تکڑم چی دا دریا کاری سجده پا ما لگئے ازمکه بم را پوری
خپای چې مونږ غوندې پلیت لاندې ورشي مرشي زورک شه مرشي مال ما په عمر کې د خپل مړي جواب چاله کړی دی چاله که راشي مړی شي تر اوسه کال زما تره مړو دا زما ملګري ناست دي په دې سټیج د پاسه دوی له قرآن ورکه تاسو ته خبر یې پته نه یو ته مې نه دی دا 2-3 میاشتې مخکې زما سکه د ترور دا یو لور پاتې وه هغه مړه ده کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کوي لاړو خخم که ماښام ترې رالمه عربو کې چې مړی وشوي خلاص دلته به راشي چوټی صاحب پلاني کلي ته چوټی پلاني ته چوټی مولیان پې تقریر وکړي چې څومره ډېر خلک په جنازه راجمع شي ثواب یې ډېر دی او چې دله ښه پتنوس جومات له یو سیم ثواب یې ډېر عذابونه دي ډاکټر صاحب د پولیس بد مه وایه دا پولیس خدای په دې قوم عذاب نازل کړی دا مجسټریټان الله په دې قوم عذاب نازل کړی دی دا قوم د دې قابل دی چې جیب لټول خود څه کوي چې دې کونه کې ګوتم ورته ووایي دا قوم د دې قابل دی دا ډېر پلیت قوم دی خو وګورئ اخیری خبره واورئ اخیری مجسټریټان تاسو وایي مجسټریټان انګریزانو انګریز مجسټریټ دلته د انګریز په حکومت کې یو سړي باندې 2 کاله قید سزا وخېجوله چې ته ما 2 کاله قید کې سړي ورته په عدالت کې ووی چې ستا ښځه داسې کړه انیب کروټان پې راپاڅېده او په هغه سړي ور ټوپ کړه چې کنسل دې وکړه مجسټریټ ته دا مجسټریټ ورته انګریزی کې وایي چې وایې څه چل دی ویل جي کنسل یې وکړې ویل څه کنسل یې وکړې ویل وی چې ستا ښځه داسې کړم تا ته یې وویل مجسټریټ په خندا شو ورته وایي چې impossible she is London impossible دا ناممکنه ده دا چې کومه کنځل وکړه چې ستا ښځه داسې کوم دی زما ښځه داسې کولی نه شي impossible دا ناممکنه ده she is London زما ښځه لندن کې ده دی نه شي وررسېدی پرېږدی یا قید مې ورته معاف کړو مجسټریټ دې ته وایي په دې قوم کې نه د انګریز اخلاق شته نه پکې د پیغمبر اخلاق شته خدای خبر دا څه بلا دي دی خو وګورئ تېره ورځو کې امریکا د خدای داسې تباه کړي چې چېرې تباه نه خو یو اصول دي پکې د امریکې وزیر اعظم په موټر کې روانو او سیګار یې په لاس کې و د سیګار ایره یې داسې په سړک بار وغورځوله په ریډار باندې اطلاع وشوه چې د سیګار ایره یې په سړک وغورځوله او ګرفتار یې کړي وزیر اعظم یې ونیو پرچه یې پې ورکړه او چالان یې کړو تاریخ یې ورکړو چې پلاني تاریخ به تا عدالت کې پیش کېږي تا بې ځایه ځای د سیګار ایره ولې غورځولې ده دلته دا زمونږ د ورمړو خره په لاره رواني د ګنډېرو ګوته یې په لاس کې چا به ګیره د چا به سنت اغوستي په نالت قوم خدایم غرب چا به صاحبه کیله اغوستي پوستکې به په سړک غورځوي دی به یې وغورځوي بل چې پرې راشي چې پرې خپه کړي خپه یې خپه هلته لاړ شي دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی دی خو وګورئ پرون مې یو ځای کې ووی مهذب قوم ناستو کرنیلان میجران ډاکټران انجینیران دا ناستو ټول جی دا عمل کې ټیکنالوجي داسې او ټیکنالوجي دا ضیاءالحق صاحب هم دا ټیکنالوجي ټکی ډېر زوتولو ټیکنالوجي ما ورته ووی چې ټیکنالوجي وی او مال شرم وکړي هندوستان تا سره آزاد دی د میخ نواله تر اوی جاز پورې خپل جوړی که نه جوړی د میخ نواله تر اوی جاز او بحری جاز پورې کپڑے خپلې موټر خپل سیکل خپل رشکه خپله لاره خپله جاز خپل دوی خپله خود کفیل ملک چین تا نه رستو آزاد دی
نن یو سړک تر کراچۍ هایوے جوړیږي نا دومره چینیان هم ورته راوستي سړک پې جوړوي دومره دا چیف انجینئر دی دا ایگزیکټیو انجینئر دی دا اے سی دی دا ایکسیم دی دا ایس ڈی او دی دا پلانې دی دا ایریګیشن دی دا ټیریګیشن دی دا پلانې دی یو سړک جوړولو اهلیت د پاکستان په محکمو کې نشته دی یو سړک په 45 کال کې تا سړک جوړول زده نه کړل تا له شرم نه درځي تا د انجینیرنګ یونیورسټۍ له شرم نه ورځي ستا د ساینس پروفیسرانو له شرم نه ورځي چې تا تر اوسه پورې یو میخ جوړ نه چین تا نه وروستو آزاد دی نن تا له هایوې سړکې جوړوي ته 45 کالو سو چې آزاد یې د اورمړو خر یې خپله سنبی ګرځی زمونږ انجینیران تر 2 بجو دفتر کې بسکټې خوري 4 بجې امبرسرۍ میخې ساتلي دي پرانې دي صدر روټه سرولو له بوځي ورک شي خدای ورک